جی بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږ نوخار ته تللی وو، ما د زوی سره ډېر زیاتې کړی دی او مونږ پې باندې راپورټ وکړو. څه زیاتې شوې او ته د کوم ځای اوسېدونکی زه د تنګي خټک یم او د ستا د ماشوم سره څه زیاتې شوې؟ د سره یې خراب کار کړی دی، په بانه باندې بوتلی دی، د سټی نیولی دی، اپل یې رټ ته درنه کړی دی. دی خو پاک ماشوم دی، د 12 کالو دی او نه دی هغه د اټیکو. مونږ ورسره نه څه دښمني وه، نه مو ورسره څه زیاتې کړی دی او مونږ ورته وی یاره لکه اخر وجه څه ده، خانان رالو، واجد علي رالو، سفارش یې کولو، یاره راځئ مونږ سره روغ وګئ. بل څوک راغلی بختیار خان راللو، راځئ د دې هم لار شته دی. ما یو بلکل یې لاره شته دی او ما یې داسې کار دی، دا بېستونو چې ولاړ دی الله، ما یې د هغه نه غټه او دا کار وسه چا کړو د هغې نومونه مو ووایه. د علي نواز ورسره د پلار نوم یې څه؟ د پلار نوم یې رب نواز. او دا تنګي خټک اوسېدونکی دا د تنګي خټک اوسېدونکی دی او ما لکه کډم د کلي نه دې دپاره راوچته کړي چې زه په دې بچو تعلیم وکړم او لکه سبق پې ویاما چې کله را چوټي شي نو دی زه مدرسې ته واستومه، لکه د کلي نه مې بچ کړي دي. خو بیا هم خیر سړی ښې بدې ته ځي، لکه ښې بدې ته دی ترور کرتلی دی او ده ورسره ډېره ناجایزه کړې ده. په بانه باندې لار بنده وه، ورته یې راځه په دې لار لاړ شه، نو بس دی د سټی نیولی دی او دننه کړی دی. نو مونږ وایو چې د مونږ د شرم تپوس ترې نه وشي. مونږ ډېر غریبانان یو، بې وسه یو او دا مالداره خلک ته دي. ای دغه کوي پرون ناغلي سفارش دپاره دی، ای ټول سفارش یې کوو نن مونږ ته دی د مالت هېڅوک هم نه دي راغلي. چې چا چا شفارس کول د هغې نومونه مو وایه. واجد علي او بختیار خان دی دواړه راغلي دي او حضرت حسین پټواري دی راغلي دي چې یاره لکه تاسو دغه وکئ، تاسو به مونږ ته پیله نه ویلي، مونږ به مو دا خبره واره نو دوی شرمېدل نه چې په داسې هلک سره ماشوم سره زیاتې کړي او دې شفارس کې راځي؟ نو ما ورته وی یاره دا ټایم د دې خبرو نه دی، لکه داسې کار دی دا لوی دغه دی وبشي، مونږ به هم څوک پیدا شي. لکه دا خبره نه ده. بختیار خان وی یاره مونږ سره روغه، ما خبره داسې ده روغه زه نه کوم او لکه د دغو ماماګان دي، ای به هم د تپوس وکړي وي لکه مونږ هم تا ماماګان یو. ما نه لکه تا ته څه ضرورت نشته، خو داسې کار دی لکه دا بېستونو چې ولاړ دی هغه مونږ سره شته دی الله، د هغه نه غټه هستي بله ته څه مطالبه کوې؟ د څه سزای موت پکار دی، څه پکار دی؟ زیامه چې سزا ده ته داسې سزا ورکړي چې بل ته نه عبرت والي په دې ځل نوخار کې چې بل چا سره دی داسې سبا به په دې لار زمونږ زنانه روانوي، رور تربور به مو رواني، بل به رواني، دی به یې رانیسي، داسې کار به ورسره کوي. او ستاسو خانان به ولایي سفارس ته بیا او کوي؟ سفارش ته به کوي. نو سفارش کوي، پولیس یې کاکا ستا نوم سره او ستا دا وړوکی سره دا چې زما نوم غلام رسول دی، دا زما مسې دی، د مشر بچي زوی مې دی. دی چې په کالونۍ کې سخر ځای ویر کړی دی، نیکه هغې کې دی اوسې ځان د کور جوړ کړی، په کالونۍ کې سبق هم یې او په تنګي کې دا واردات یې چې کړی دی د پټاړ دی او زه غواړم نو په هغه پټاړانو کې د ما لور خاوند خپله ځمکه باندې کور دی دی یې رټ ته مخامخ جوړ کړی دی. نو ده ته به چې مونږ وایو چې بچې ته لاړ شي هلته کې ترو کړی دی، دا لوښي او ساده او که هغه او که ده به وي که بابا ما شور کړی دی، که نیا به ورته ووایي ما شور کړی، که پلار به ورته ووایي خیر نه بدلو، خیر مور ته شګي شوي ده چې بچې مونږ ته وایو چې شور مو کړی چا سره دې کړی دی، ترور دې ته څه ویلي دي، زوی ویلي، لور یې ویلي، پلیر چا ویلي، دی ورته به ژړا شوي دی چې مور دې مور پلار نه هم یارېږم و غم راځئ چې ولم دې دا هغه هلک رب نواز زوی ما تنګی کړی یو ورځ یې په زوره رټ ته بخت نه کړی ما اوس هم په کالونۍ کې چې زه سبق راووځم نو زه چې ووینم نو زه په ما باندې زه ته زر کالونۍ په یو کور ورمن نه کړم نو مور یې ما ته حوصلې رال نه وي. نو دې ته ما پرون ووایي چې راځه بس زه لاړم چوکۍ ته پولیس مې راوچت کړو، نیک مې بارک نه کړو، پلار مې او ماما یې کېدو که تربوري کېدو مې راوچت کړم او کلي ته مې راوستم. په کلي کې کور سره مې چې ودرېدو ورور یې راووتو، ماجي یې کابو کوي، دا یې ورور دی یې ونیولو، هغه ته یې مخکې شرور دی شاید څه شو، وایي چې دا اوس د سبق رالو ډوډۍ وخوړل او بار ووتو، بس هغه وایي چې ښه وړاندې شرور دی صحیح کوه. هغه چې جي د برمانه سکول دی هغې شاته راتاو شو، ما ته مسې چې بابا
مثلا مسیح چې بابا دغه زرار پولیس مې گرفتار کوي دغه ځای نو وینیولو بس رامې وسوکین دغه تاړي ته نو ښار ته په تاړه کې مې چوک ورځولو اوس एकदम ما پسې دغه خاندان ټول لا ورسېدل وی خیر به شي بچو خیر به شي غم مه کوه موږ د تا مرګي یو دا تنګي خټک کم خانان دي نمونه یې واله دي خلکو ته چې وی ګوري چې دا په دې شفارسو کې راځي بختیاس خان شوکت علي واجد علي حضرت حسین پټواری سره یې منګړ کې او دا نور داسې شپږ اتلس کسان نور شپږان جګړونه تر ګوران دا ټول راغلي وو ما پاتې کړه ناست وو چې یاره مونږ تا ته راغلي وو چې دا خبره په دې خدمه ما کینې کلار ځان ته وګورئ تاسو هم پیدا نه دي دا ما سره څه کړي دي خبره په څه طریقه خلاصوئ خبردار دی نیمه بس ما ورکو او چې بری شي د کیس نو بیا به بګینو خبرې به وکړو چې زه م څه حکم کړه نو بیا به کینو خبرې به وکړو اوس د خبرو ټیم د تاسو به ته په خوله څنګه یې خیر پښتانه یې که نه خدای خبر څه یې چې تاسو ما ته دا یایئ یو بل را سره دغسې کار کوئ زه یو غریب سړی یم او ما که بچي پرې شو خو خانانو یې تاسو به دغه مې پرې شو تاسو به مالت کې چېرې ما د بچو به خیال وساتئ نو خیال دا دی چې په ما باندې او دا سړی وایي شپې راخلئ په ما سره ظلم کوئ بچي مې راګېروئ ما سم مسیر ته تبا کوئ راټونه ځای په ګوش کې اخلي ونه کوئ دا مې ځای چې ولې د مرکوم دې کال نه وایي